زمانگ د ګران او قدرمن ملما د خوندور او مؤثر مزناک بیان نورستا هغه شخصیت او مهمان چې زمانگ د پروګرام ښکولاره ښایست دی منګ او تاسو ټول د هغه خطاب ته وږي تږي په انتظار ناسو زمانگ او تاسو د انتظار ګړۍ ختموم هغې ته دعوت ورکوم په دې شعر سره زار ډک د هر کالو دی ته زما د زړه دی یار زار ډک د هر کالو دی ته زما د زړه دی یار خطیب صاحب ستا خطاب ته یو مونږ ټول په انتظار دا چې تا سره د کوم مرض دوا ده دې محل کې شته دی د دغه رنځ بیمار تشریف راوړه مونږ ته داسې نسخه راکړه چې علاج پکې وشي د هر قسمه بیمار چې زما د زړګي وران کنډر ته ته راځې طبیبه چې زما د زړګي وران کاندر ته ترازی طبیبا ودراوما پسینا ستا استقبال تا پرشتی قطار قطار هر کلیم و در تران نغل پشندو سال رو بشمون طول اوتار اوتار پتا پخر کو ویالو ای بابا خطیبا تزمون د ملت و د کاروان افتخارا تدی ود علمیت د جهان تو رو تیارو تا تزمون د هلو باغ تا شبنم درون سهارا ز عمر پاروقی بن رتن غوخی لوگی اکڑم ز عمر پاروقی بن رتن غوخی لوگی اکڑم استقبال کے ڈالے کومسو اشعار بلا تاخیر زداوت رکوم خپل قدرمن مہمان تا نمونی اسلاب بابای اشاعت استاذ المحدثین شیخ التفسیر والحدیث حضرت العلامہ مولانا سعید الرحمن عرفی وگئی خطیب صاحب حفظه اللہ نائب صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان حضرت العلامہ وگئی خطیب صاحب حفظه اللہ دې سره درې نور نه لګوي تاسو بیان کړو زه بیا خوب شوم بیګم پرونو ماجو هلته پرېوتم لغولې ساتي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري صدق الله مولانا العظيم معزز علماء کرام سامعین محترم زما بیان طاقت تقریبا ختم شوه دی چونکہ ملګری شوق ساتي محبت ساتي نو زه ډېر په ګران حالت لاړ شم لکه تکلیفي بیا راته یو هفته تکلیفي زه ستاسو شکرګزار یم تاسو راغلی جمع شوئ کم لرې نه راغله الله دې هغه هم خوشحاله کړي الله دې تاسو خوشحاله کړي الله دې دا مدارس ښایسته روان کړي دشمن طبقه دا مدارس ختمول غواړي هغو جهنم ته تله غواړي جهنم ته چې ځي نو جنت کې څوک نه پرېږدي په دې کې سری فریض شیطان دی هغه لګیا دی چې څه کوي تاسو ته اندازه لګي دا د دنیا زندگی نن دا نو سبا نشته کله کله د قبرستان ته لاړ شه هلته دعا هغو له وغواړه ځان له نه هغو نه ځان له مه غواړه هغو له ځان له د الله نه وغواړه الله قادر دی الله هر څه کوي بني آدم څه نشي کولی دا د دنیا زندگی نندان سبا ندا اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھوں مالی تھے سکندر دنیا سے گئے دونوں ہاتھ خالی تھے واحدہ سی کی سکندر سالم دنیا حکومت ہو
उजड़ गए वो बाग जिनके लाखों माली थे, सिकंदर दुनिया से गए दोनों हाथ खाली थे। दागल असुलु किस नौ बिया दा गुरुन टोल सोना शी ते मालिक शी दा तालस नफ न राखी संगत दी गठुना लुटुना इस्तिंजा कया उदस मात दगा कहे ऊंचाई वाक़ई न बे ऊंचे गुर्ज़े बे बिया नूर बोसर सके यक़ूल इब्न आदम माली माली मिशकात की दासी रहती दादम बच्चे भी जमा माल दे दच सो खोड़ोल ओ खोड़ल वही गुर्ज़ोल अगर दम माल दे तो तलगो ने गोरा अगे सादे पे फखर कई माशाअल्लाह 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 तो गोरा दागे सहाल दे तो गोरा अगे सहाल दे कपड़े जड़ी खड़ी अगे डेरन तो गुर्ज़ोली दादागे हाल दे दाद दुनिया जिद फरिश्ती यानी अगू हद तमाम करे सहाबा सरी फरिश्ती अगू हद तमाम करे देश के नबवी हद तमाम करे नन सबा जानते हुए आशिक रसूल माँ सोना शिरकियात थी गदे कई सोना बिदात थी गदे कई जपलार कई जामनुम कई और द शिरक न बाप के और बिदत दोनों मनहूस अमल दे जमंगे वालिम तीर शुए दे सऊन काल मख के अल्लामा अकबर कली अगर किताब लिखल दे तरीक़ा मुहम्मदिया दागे आखिर की लिखी जद बिदत अदना दरजा द गुनाह सदा लक कत्ल और जना अदना दर्जा द गुनाह सदा लका कत्ल और जना खलक बिदत ता बिदत नवाई अख्तरी या मुख्तरी अले प्रीदी ब्याद मर्ग पर तख्तरी दता तोयम पसाफत के अख्तरी अले प्रीदी जी ब्याद मर्ग पर तख्तरी नुजता तोयम पसाफत के अख्तरी तरीक़ा मुहम्मदिया के अल्लामा बरखली वाई द बिदत अदना बिदत दागी गुनाह दरजा सदा लका कत्ल और जना नो द नबी तरीक़े ज्वंदाय का मन अहया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद चाज़मा तरीक़े ज्वंदाय करी कल चाग़ ज़मान आबाद बड़ी शुवी दी द नबी तरीक़े आगदी चाग़ सुन तरीक़े दी तादा ज्वंदाय करी दलद सलु शहीदानों सवाब दे नंद बिदत खावन प बिदत अख्ता दे स मुसीबत के अख्ता दे अले प्रीदी ब्याद मर्ग पर तख्ता दे कोई द वक्ता चीज़दा अल्लाह द रसूल ग तरीक़े ज्वंदाय कमा दागी कानून ज्वंदाय कमा ज़ुब पाराम माँ ज़ुब पाराम माँ ज़ुब पाराम माँ अदाराम लारे प्रियहोदला बिदत के अख्ता दे अले प्रीदी ब्याद मर्ग पर तख्ता दे आवाम नदी खबर दे पस मुसीबत अख्ता दे तरीक़ा मुहम्मदिया के अल्लामा बरखली वाई आखिरी सर की जिद बिदत गुनाह अदना दर्जा से लका कत्ल और जना न तो कत्ल और जना न गट गुनाह हो शिर की नूर खुनिश्ते शिर पे नूर बसी दावली अख्तदी या मुख्तदी जो तो बयान न दे शुए अल्लाह पाक शेख रशीद अहमद गंगोही गनी आलिम पैदा कर अगद शाह अब्दुल गनी सख सबक को भी अगर अहमद अली सरामपुरी सर सबक को भी आगे सबक को भी बेदागू सबक के मौलाना अशरफ अली थानवी के नस्ल दागी पर सबक के शेखुल हिंद महमूदुल हसन के नास्ता देवबंद दाग पर बयान दाग पर दर्स के मौलाना हुसैन अली जिला मियाँ वाली वा पचना जिला मियाँ वाली द ज्वंदिव द कार खवानदार
هغه د دنیا ډکه کړه د توحید سنت نه داغه په درس کې زمونږ د پیندای شیخ کې ناسته قاضي شمس الدین کې ناسته چې په دارالعلوم دیوبند کې د ټاپ مدرس داغه په درس کې شیخ القرآن د پیندای کې ناسته داغه په درس کې شیخ القرآن د پنځپیر کې ناسته او داسې کار وکړو چې دا خلک یې ویښ که ویښ شو که ویښ نه شو لاس پورته کوي وایي ویښ شي ها قرآن درس سره قرآن درس سره پیندای شیخ به چې درس کو سړی به حریان شو پنځپیر شیخ به چې درس کو سړی به حریان شو موږ په اول وخت کې چې وسخو نو ګیره پاک توره وه ماشاءالله ماشاءالله ګیره پاک توره وه د غوږونو نه وینې څڅېدې ماسخوتن به درس ته کېناست نو چربانګ به یې بس کړ ټوله شپه به درس کې ناست د نورو په دې علاقو کې منطق به لولو زه تا نه تپوس کوم قاضي حمدالله که تا جنت ته بیایي نو ما هم ځان سره بوځه ټکره ونه خورې روزه که کافیه شرجامي او دارنګي قاضي حمدالله امور عامه صدرا کتا جنت بیاي نو بیا ما هم ځان سره بوځه صرف نه وي تا جنت بیاي نو ما هم ځان سره بوځه په دې سکول کې چې کوم ګریبر لولې هغه هم دقه شی دی خدا د قرآن لپاره دی هغه د بل څه خېټې لپاره دی دا فنون موږ لولو چې په قرآن کې مهارت حاصل شي حاصل شي مهارت حاصل شي حدیثو کې مهارت حاصل شي دا تا جنت ته نه بیایي د جنت لار قرآن و حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه دنیا نه ځم ترکت فیکم امرین شیئین تاسو کې دوه څیزونه پرېږدم ما تمسکتم بهما لن تضلوا بعدي چې په هغې عمل کوئ زمانه بعد به ګمراهان نه شئ دا حدیثو کې راځي باب الاعتصام د مشکات کې راځي اول سر کې ما تمسکتم بهما چې په دې عمل کوئ تاسو به ګمراه نه شئ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه دوه څیزونه څه دي هغه ښه دي کتاب الله و سنتي دا الله کتاب او زما طریقې سنت احادیث زما درس کې چې څونه پاتې شوي دي نو ما په دې دومره وسیع عمر کې هغو ته دا نصیحت کړی دی چې د قرآن درس به کوئ او د مشکات درس به کوئ عوامو ته دا عوام خراب نه دي دا منګه خراب یو چې موږ دی پوه کوو نه عوامي خلک ته نه دی خبر کله چې ته پوه کې نو دی به پوه شي چې د بدعت ادنا درجه د ګناه څه ده لکه قتل او زنا خبره خلاصه شو د بدعت ادنا درجه د ګناه څه ده لکه قتل او زنا بخاری کتاب التفسیر دویم جلد کې د سورۃ اخلاص راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله وینا کوي لکه حدیث قدسی دی شتمنی ابن آدم ولم یکن له ذلک الله وی د آدم بچی ماته کنزل وکړه زیړې وکړي ګوردا بخاری کې راځي شتمنی ابن آدم ولم یکن له ذلک د آدم بچی ماته کنزل وکړو الله وی دل مناسب نه و دل مناسب نه و او دل مناسب نه و د ماته کنزل وکړو الله قادر دی نیولې شي نه داسې نیسي نه موقع ورکوي ما ته کنزل وکړه دل مناسب نه وه هغه کنزل څه دي زما کوم کار دی هغه بل چاله ورکړه ګوره ته زمینداري خپل کار کوې نه موږ وایو کوه ته تاجري تجارت کار کوې نه موږ وایو کوه ته انجینرینګ کورس دې کړی دی نو کوه ښایسته خبره ده تا ډرایورینګ کړی دی نه موږ وایو ډرایورینګ دې کوه ستا کار دې کوه ته پایلټي جهاز چلای نو موږ وایو چلاوه
نو چې د چا کم صفت ته مونږ ودا کوا وزما محترم د الله صفت بندل مور کوا هر چا ته رسی هر وخت نه رسی هر وخت کې سره رسی هر ځای کې رسی دا صفت د الله او ته بندل ورکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله وینا کوي دا آدم بچی ما ته کنزل وکړه د بخاری کې راځي ولم یکن له ذلک دل دا مناسب نه و دل دا مناسب نه و دل مناسب نه و تا دا الله صفت بندل ورکه ته دې عشق وای دا عشق په يهودو کې غلط عشق يهودو دا عقیده وا چې عزیر علیہ السلام عالم الغیب حاضر ناظر دی د نصاراو دا عقیده وا اوسمه دا چې عیسی علیہ السلام عالم الغیب حاضر ناظر دی روافض وای چې پنځتن پاک بار امام عالم الغیب حاضر ناظر دی تم دا او په ملګرتیا کې راغلي چې نبی علیہ السلام عالم الغیب حاضر ناظر دی ګوره دا داسې دروغ وي دا داسې دروغ وي لکه ښځې ته مور وایي مور ته ښځه نو د داسې سړي خواته مزه د داسې سړي خواته مزه د ځان ته عاشق رسول وایي د دروغجن دی ګوره درس د قرآن درس د حدیث په عوامو کې شروع شو دا زه عهد اخلم طالبانو نه بھائی دا امیانو پتا حق تے تعالی سرا کئی یا نا امید دے چا عقیدہ سمجھ شو بیا بتا بنزان وجدی دا قرآن درس یو وقت بل وقت حدیث درس دا زه همیشه وینا کوم پنځپیر کې هلته لاړ شم نو هغه د ټولو نه عهد واخلم دنیا مخلوق جمعي یو ځای ته بل ځای ته بل ځای ته لاړ شم دا عهد اخلم دا دل دوره میراث دوره تفسیر کې 3000 کسان دا مسافر دي علاقو او دا غزه زنانا چې کوم درس کې بناستې وي زه په ځای لوډونه لګېدلي بهر نه دغه بهر دا غټان نه پریدا پیر ډچې دي پیر لکنه دن لګېدلي هغه زنانا هم سمیږي په شیطان غمیږي ځکه داغه ورشو کمیږي کم سړی چې پیغمبر ته حاضر ناظر وایي دی مسلمان نه دی دا درسونه ولې بندوي دا ځکه بندوي چې غلا ښکارېږي غلا ولکته او غلا وکړه دا خو صفت د یهودو دی د یهودو الله سپکاوی کړی دی هغه وایي عزیر علیہ السلام حاضر ناظر عالم الغیب دی تا وایي نبی علیہ السلام حاضر ناظر عالم الغیب دی دا څومره دروغ تا وایي جانا دا پوتره نو زه هر ځای کې لوز اخلم چې یو وخت د قرآن درس کوه یو وخت د حدیث نبویه درس کوه د دې درس نفس ده انشاءالله دا خلق سمیږي د خلکو عقاید چې خراب دي هغه په دې وجه چې دوی ته د قرآن حدیث درس نه دی شوی نو اوس په دې غرونو کې د پنځپیر د وجې نه د پینډای د وجې نه د نورو درسونو د وجې نه انقلاب راغی هر کلی کې درس شروع شوی په لکونو ځایونو کې مخکې به ورته دا کار سپک ښکارېده دا سپک نه دی دا دروند دی عوام سمیږي او عوام پوه نه دي نو چې عوام پوه شو بیا به تا سره محبت او پیار کوي نو دې ځای کې کوم علما تاسو څوک ناست یې الله خوشحاله کا په ځان به لازم کوي لازم یو وخت د قرآن درس یو وخت د نبی علیہ السلام د حدیثو دی یو کتاب درس نبی علیہ السلام وای دو آیتونه دا غوره دي د ناقتین نه مشکات کې راځي دو وخونه هغه وخت د دوه وخو ډېر لوی قیمت لکه نن سبا د دوه غاړو قیمت دی هغه وخت کې د وخو قیمت خیر له من ناقتین ومن اعدادهن من الابل مشکات کې راځي دغه شمار دو خانو کوا
نو 6666 آیتونه چې په یو محله کې عوامو ته زنانو ته جدا لوډ لګېدلی هغه پوه شي نو زنانو کې د خیر ماده شته دی دا خیر قبلی خیر 40 سال مخکې د جامع شرفی ته لاړم نو دا غزه معتمم چې اوس کم ژوندی دی زما همزولی دی هغه ما ته ووی مولانا हमसे غلطی हो गई ما وی ولی وی من کوشش په دې وکړو چې نارینه پوه وی زه په دې پوه شوم چې د نارینه نه زیات دا زنانه پوه کول غواړي دا زنانه چې د قرآن او حدیث درس واوري دا د نارینه نه نمبر وړي که نه وړي بس دغه خبره په ګل شوه هغه خولې نه خبره وختله او زه سیده کلي ته وږی ته راغلم ورور سره مې مشوره وکړه چې دې ځای کې د بناتو مدرسه قایم کوو نو زمونږ د بناتو یو مدرسه په هغې کې دوره حدیث پورې کتابونه دي سره د تجوید حفظ نه او 600 زنانه هغې کې سبق وي سمیږي که نه سمیږي بابا په دې سمیږي بیا بل یو درس چې زما یو اوښی دی هغه ماله ځای راکړ کلي کې د بیلو هغه له خوند ورکړ هغه خپل بلډینګ وقف که ماته وي یہ توڑا ہو گیا دستا شو په هغې کې موږ شروع وکړه بنات نو هغه مخکنۍ مدرسه کې څنګه 600 نو په هغې کې هم تقریبا د کلي ټول زنانه راځي او رمضان شعبان کې د قرآن پاک درس کیږي 500-600 زنانه ناستي سودا خشوه که نه سودا خشوه دغسې زنانه بیا د خاون قدر کوي دغسې زنانه د خر قدر کوي دغسې زنانه د لیور قدر کوي دغسې زنانه د خاون قدر کوي د ټول خیلخانې قدر کوي داسې ده که نه ده 1 دونه 2 دونی 4 که ته وایې 2 دونی 5 نو زه به تاته وایم چنګه نه یې 2 دونی 5 جوړېږي نه وړوکی معصوم بچی چې د هغه پوزه بهیږي پرتوګ یې نه دی اغوستی ته وایې 1 دونه 2 دونی 5 نو بچی به وایي استاد په سپینه ږیره 2 دونی 5 وایي ما خو د نظیر استاد نه پاړې یادې کړي هغه وایي 2 دونی 4 تاسو دنیایي تعلیم کې ولګولی زه دنیایي تعلیم له نه منې کوم او که دنیایي تعلیم تا جنت ته بیایي نو ما هم ځان سره بوځه زه بوډا یم تا جنت بیا تیر شوي کال کې موږ بل یو ځای جوړ کړه خپل کلي کې بنات لپاره یو نه قرضه بل نه قرضه بل نه قرضه ځای تیار شو اوس زه چې راتلم نو ما هغو ته ووایي اسکول کالج کې سبق ووایي زه تا نه تپوس کوم دا اسکول کالج سبق به تا جنت ته بوځي که تا څخه څه دعوی جمله پیش کا او که تا څخه نه نو دا د رسول الله تعلیم به تا جنت ته بیایي دا به تا جنت ته بیایي دا بېدینه خلکو بلې غاټ ته خلک واړو نو علما شروع شو دې غاټ ته خلک راواړو دې غاټ ته خلک دغه علما د الله خوښ دي نو شیخ القرآن دو پنجپیر رحمه الله ان تک محنتو کو وای خدایا نو پینڈای شیخ هم محنتو کو خداغا بچو روستو کارو نکا د پنجپیر د شیخ بچی طیب سے حد تمام کا دا سیدھا کنا دا حد تمام کا پر لکونو زتاتی او خبره کومه دا مرضی د الله دا مرضی د الله دا الله چانه کار اخلي هغې له کلک کی زما وزله منصوبه د قتل شوی دی داسې
بلکې اته ځله یارولو لپاره. دا زمونږ د پنجپیر شیخ د پینډۍ د دې د قتل منصوبې شوي دي. اهل بدعت ته بدعت خوښ دی، اهل بدعت ته بدعت خوښ دی. تا ګنګوټان خو به لیدلي زما خیال سره، اوس به تشریف راوړي دې میاشته کې ورو شروع شوې ده. یو بل سره پارټنرشیپي دا هغو یو بل سره پارټنرشیپي غونډان جوړوي د غلو نه، کم تازه وي هغې کې خوشبويي زیاته وي. یو مخکې روان دی یو وروسته روان دی، هلکوي احتیاط کوه، ناقدري به نه کوې، دې نه څه ټوکړه ارتاوه نه شي. که ارتاوه شي نو هغه بل ته بد بد وګوري و ناقدره. دا ګوره ټوټه ارتاوه شوه، اپې له پاسه کېدي بیا له پاسه وخېږي، ته بیا یې کي داسې غونډان جوړوي. کم سوراخ وي نو هغه تنګي، د دو غونډان غټي حرص د وجې نه. نو که ته د الله ته داسې راواچوې ورته که نه، یو به دې غاړ ته شي یو به دې غاړ ته شي. هغه ورته وایي دا ته څه نن باسې. ګنګوټ خوشحاله دی، ستا لوډ کار پرېښو خپه دی. بجلی راغلی کله وه، پاکستان جوړېدو څلور کم اتیا کاله وشو. څو په هغه وخت کې زه ځوان وم، نظر ونه لګي. ګورې د هغه وخت کې زه اوس هم ځوان یم، زه د ځوانانو خبرې کوم. دا خبرې بدعت والا نه کوي، د شرک والا یریږي داسې رپېږي داسې. دا او کار د ګنګوټانو کار دی. دا ستا ملک چې جوړ شو دا ولې را نغله؟ د دې ګنګوټانو د غلو سره کار دی. چا سره کار دی؟ غلو سره کار دی. هغه خوشبودار دي، هغه خوشبودار دي. علماء له الله توفیق ورکړه، حق پرستو له حق بیانوي. په څلور کم اتیاو کالو کې د اسلام یوه خبره ژوندی نه شوه. دا ولې؟ دا ټول دروغجن دي. که رښتیا وایي ته خولې نه وښکلی شي چې رښتیا وایي. دروغ وایي، پاک 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 دروغ وایي. دا زی یورپ کې سبق وایي. یورپ کې د الله اولیاء نه دي، ټول کافر دي. چا چې د ابو جهل عتبه شیبه هغه د محمد رسول الله ملګری نه دی که دی، او چا چې د محمد رسول الله سبق وایي انشاءالله هغه د محمد رسول الله ملګری دی. دا په دې افغانستان کې څونه طالبان دي، مولیان دي. دا زموږ سبق ویل دی قرآن و حدیث. د پاکستان مدرسو کې د دیوبند د هغې اثر دا شو چې 43 سال جهاد وکړو. جهاد عبادت دی، عبادت نه دی. که دی څوک داسې شته چې هغه آیات پیش کړي چې کیر او کټ چې د عبادت دی، ای خدای دې وو بې حیا. عبادت جهاد دی، عبادت جهاد دی. ځان وجني غزوه په دې کې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ وکتل داسې چې هغه کافر په نبی علیہ السلام باندې غشې تان کړی دی، گزار کوي. په ما ګنځله شوې ده، په ما ګنځله شوې ده داسې ولي اغلا. په دې کې ابو طلحه وکتل، نبی علیہ السلام باندې شیش واخیست. ابو طلحه ما وکتل، مکرر راځي بخاری کې حدیث نبوی اورا گل بچے تا دا پردے تعلیم کو نو گل بچے. دا گل فرق دے.
ګل نه خوشبويي راځي د غلو نه بدبويي راځي که پوهېږي که نه پوهېږي خدای ستا کاته خرابه کړي ابو طلحه وکتل چې هغه په نبي علیہ السلام گزار کوي بخاري کې راځي مشکات کې راځي د یو دم لاس داسې کا هغه گزار په نبي علیہ السلام کوي شیشي واغېسته شیشو او نبی علیہ السلام ته به فکر وي یا نه دا گزار کوي د ورته الله سنیو هغه شی راغی د ده په دې لاس باندې ولګېد د لاس سوری شو تا عاشق وپېژنده دا په حلواګانو د پردي چې عاشق دی په حرامو په نظر و نیاز د غیر الله چې هغه پلیت دی هغه د ګنګوټانو غول چې دی هغې نه هم زیات پلیت دی خو ته چا نه یې پوه کړی د قرآن درس چې دی واورې ستا دماغ به کلاو شي دې درس ته نه پرېږدي څوک یعنی ازلی بدبخت او داغه مرید نه پریدي د شیخ القرآن ملګرو بچو خدمت وکړو ابو طلحه لاس داسې کړ چې داسې کړ هغه شی راغی بجای دا چې په نبی علیہ السلام ولګي هغه شی سیده د په دې ورغوي ولګي سوری شو دړ به نه کاو نه به کاو زما خیال سره ځان پوه کا دې ته وایي عاشق بخاری کې راځي وقع بها النبي صلی الله علیه وسلم نبی بچ کا او نبی بچ کا د کافر بچ کا دا فرق دی د کافر نه سبق وای د کافر بچ کا هغه شی راغی په دې ورغوي ولګېد پورې ووته بیا په مخه گزارونه شروع شو بخاری کې راځي ترخې ولم سوری کا وقع بها النبي اصل نبی بچ کا نمونږ وایو یو وخت د قرآن درس عوامو ته پکار دی بلا ناغا یو وخت د حدیثو درس پکار دی ته ګوره ژوند کې انقلاب راځي ته د اسکول نه متاثر شي تجرد طبیعي کتابیانو ماته ثبوت پیش کا زستا ملګری شم ته دوکا کړی دا لیچا دې ترخه پوری سوره شوا بخاری شریف کې راځي وقع بها النبي صلی الله علیه وسلم نبی بچ کا نبی نن کافر د کافر غلامان نبی له ولي اتناس دي یملاس دي تبس چل کئی وقع بها النبی بچ کا دا دا نبی پا تعلیم گلون شوغا نن یو ځای کې د قرآن درس کیږي دا غزه به هیڅوک نه و دا غزه بچی په لکونو بلې غاټ ته رواني زه فتوا نه لګوم و ته خراب شوي ته ورسره داومه وکړه ته داومه وکړه بیا ګوره چې پته لګي که نه هغه د افغانستان دې مدرسو کې سبق ووي هغه ورځ موبایل هغه غټ پلن غوني چې نو ما ته کور جات کو وخو هلکان وی امیر المؤمنین درته وښیم ماشاءالله یا داسې چې ما ولید نو پټکې په سر دی او ګیره تکه سپینه مزداره ما چې ورته داسې وکتل نو ما وپېژنده چې ما نه د دورې میراث دورې تفسیر دواړه کړي خوند یې وکړه که نه خوند یې وکړو هلته اسلام نافظ شوی دی که نه دی نافظ شوی دا کټه سړي نه دي دا کټه سړي دا څلور کم اتیا کاله شو دا نه دي او کارو یو دم په هفتو کې دننه په میاشتو کې دننه کال کې دننه یو دم انقلاب راغی که رانغی داسې مزداري ګیرې دي نو ګیره خریل پکار دي زنانه به سر خورئ دا ته څه بلا غواړئ خدای تا پوه کړي قرآن درس چې شروع شه به انقلاب راولي هغه به ته په اسکول انقلاب راولي تا دې خدای پوه کړي هلته اسلام نافظ شو په هغو 1 روپۍ قرضه نشته
نو دته وایا پتا ولې راغله ستا لین ډینجر دی تراشه علماء سره کینا ستا په ژوند کې به انقلاب راشي نو صحابي لاسونه وداسي دی خوږیږي نه غشی راغی دا لیچې وله ټوله سوری سوری کړه امام بخاري وایي وقع بها النبي صلی الله علیه وسلم نبي بچ که تا خو نبي کندې ته وغورځو ته د پردی تعلیم کوې د پردي تعلیم ستا بچي کندې ته وغورځول ستا بچي لڼ بدل شو ته به کله پوهېږي موږ دنیایي تعلیم نه منې کوو که منې کوو موږ نه منې کوو موږ نه منې کوو ما څخه د پېښور د یونیورسټۍ د ایم اے باقاعده سند دی باقاعده سند دی موږ نه منې کوو اول ځان مسلمان کا حدیث ووایا تفسیر ووایا میراث ووایا فقه ووایا فنون ووایا ځان عالم کا ته بادشاه شوي دا خلک چې ورته بادشاه وایي ده ته بادشاه نه وایي که وایي تا ته چا وایي دا بادشاه دی بادشاه بهترین عالم دی دی که نه دی لاس پورته کوئ بهترین عالم بادشاه دی بهترین عالم بادشاه دی ستا ذهن چا خراب کړی دی د سالم دنیا بادشاہ د یو حق پرس عالم په مخ کې د یو ذرې طاقت نه لري ته پوهېږي نه او بیا چې هغه بادشاه شي بیا خوند کوي بیا راشئ او نمونه درته وښیم تفاسیرو کې شته دی زه ډېر تفاسیر ګورم ستا څه خیال د لوګي نه مړ شوم زه دنیا هېڅ کار نه کوم یو ټک هم نه کوم تا ته دا نه ویم چې ته مه کوه زما ډیوټي زما ده زه خپل کار کې لګیا یم دا اوس دومره لرې راغلم د شپې فرض که زه 1 بجه ورسېدم بیا اودس نه وی کوم زه تصنیف کار کوم ذکر جهري باندې ما کتاب ولیکه تقریبا 1500 صفحې شیخ القرآن د پنجپیر ژوندی و ما ورته یوړه ما نه ډېر خوشحاله شو وی تا د موقع محل مناسب ښایسته کار کړی دی بیا پې دستخط وکړو پلار زما وفات شو ډېر دنیا کې لوی عالم پنډی شیخ وفات شو پنجپیر شیخ ژوندی و بیا تخریض ولیکه یو صفحه ډېر د خوشحالۍ ګوتې قلم ته په جړا شوې خط به باقي موږ به تورې خبرې شو علم وکړه تا ته وګوره ستا اسکول ته وګوره اسمان دې تیرو کړي دی امیر معاویه د نیمې دنیا بادشاه امیر معاویه رضی الله د نیمې دنیا بادشاه دومره موقع ول الله ورکړی وه په نیمه دنیا حکومت شرعي نافظ کړی و دا سره حکومت اتیا کاله وشو ته چې ورته داسې ګورې ته به یې پېژنې ته چې داسې ګورې که ته به یې پېژنې خو چې علم حاصل کړي چې دا د دې حل نه دی امیر معاویه د نبي علیه السلام د ټبر ورور دی دی د نبي علیه السلام اوخیر دی د سالم دنیا کنزل مار هغه ته کنزل کوي کنزل مار ته ثواب څه ملاویږي په جهنم کې بس شپه یو که ورځي لګېدلی او پې د خارخ مرضي وایي شتی به دله راوړم ګروه په دوزخ کې زما به څه غرضي اصله وصله چا څه کار دی اقه به مخې له راځي چا چې د صحابه سپکې وویلې دی جهنمي دی دی څه دی دی جهنمي دی ځکه چې صحابهو ته نبي علیه السلام تعلیم ورکړی و د امیر معاویه په نیمه دنیا حکومت و او شرعي تاسې وی څه شو راځه که نه وایه خدای دې تا د جنت کې لټ کړي الله اکبر نیمه دنیا باندې حکومت
حکومت یې څه و انګریزانو نه زده کړی و هغې حکومت د نبي علیه السلام نه زده کړی ځان پوه کړه نبی علیه السلام نه زده کړی و په نیمه دنیا یې حکومت و شریعت یې نافظ کړی و فوراً لکه طالبان وکړه طالبان غیرتیان دي که نه تا ته وایم غیرتیان دي که نه دي چا نه سبق حاصل کړ دی غیرتیان دي که نه دي چا د دشمن نه د الله دشمن نه سبق حاصل کاغه کې غیرت وي ما ته وښایه شریعت یې نافظ کړ دی په نیمه دنیا بیا وینا څه وکړه وی نن به مارکیټونو له کلاو پرېږدی د شپې دروازې تالې به نه لګوئ مارکیټونه کلاو پرېږدی پیسې کلاو کېدی د پاکستان کې داسې وکړه چې پته درته ولګي بابا شرعي نظام سره خوند راځي ستا په نظام سره نه راځي ته خدای پوه کړی دی وی نن دکانونه کلاو پرېږدی حساس ځایونه کلاو پرېږدی دفترونه کلاو پرېږدی زه ګورم چې د نر زوی شرعي نظام کې غلا وکړي زه هغه له خوله ښکل کړم شپه تېره شوه سبا شو غوږ شپه تېره شوه سبا شو اوس به اطلاع راځي که نه ستا په دې پاکستان کې چې یو ښار کې کم غلا کېږي دا غټ خلک چې کم غلا کوي خدای دې تا پوه چا چې غلا وکړه یأتي بما غل یوم القیامه به د الله مخې له به یې راوړي سار شو هېڅ ځای نه اطلاع رانغله د غلا تا شرعي نظام وپېژنه تا ته وګوره ستا کار ته وګوره ستا کار ته وګوره د صحابه او پلار ته وګوره څنګه ښایسته سبق یې ورکړی دی هېڅ ځای کې غلا نه ده شوي شاباس آفرین دا ما تا ته ووي دا ما د غیرت سبق درته وښو راځي هغه ته وایه راځه وایه بابا بس کوي وایي هغه ستړی شوی دی زه ستاسو نوکر یم خادم یم بیا څه خبرو زه به راشم که نه زما عمر دی وخت کې 90 ته رسېدل دی پاکستان جوړېدو 4 کاله وشو د اسلام یو خبره پکې رانغله دغه وخت کې نوجوان وم خو زما خبرې اوس هم د نوجوانۍ دي دا دي که د نوجوانۍ که نه دي ته وګوره ستا کار ته وګوره ته شرعي نظام نافظ کا بیا کار ته وګوره بیا خپل د نبوت پلار ته وګوره چې هغه له خدای څومره ښایسته کار ورکړی نن تش اغلا ده خدای دې موږ د دونه خلاص کړي واخر دعوانا